السلام علیکم ملګرو. په ورلد لیجنډ لیګ کې بیګا د پاکستان لوبډلې د ویسٹ انډیز لوبډلې ته یو ډیر غټ شکست ورکړی دی چې کامران اکمل پکې سلیزه وهلې ده. کامران اکمل سنچری وهلو نه پس په یو ځل بیا هغه د بابر اعظم خلاف نورې خبرې اترې هم شروع کړي، چونکې هغه به چې کله هم خبرې کولې نو خلکو به ول اکثر کمنټ کول چې تاسو کړي د پاکستان لپاره. اور په دې ډبلیو سی ایل کې په دې لیګ کې هم کامران اکمل د دنیا کېچونه د دنیا سټمپونه مس کړي دي. جی خیر بیګا چې کم مر شوی په هغې خبره کوو د کامران اکمل په بیټنګ باندې کړه او ښه بیټنګ یې کړی دی، اپریشیټ کوو. جی لومړنی بیټنګ پاکستان کړی، سکور کارډ تاسو له په سکرین باندې ښکاري. لومړنی بیټنګ پاکستان کړی چې 20 اورونو کې 200 رنزونه کړي او د پاکستان 4 کھلاڑیان اوټو. شرجیل خان 14 بال 21 رنزونه جوړ کړي. کامران اکمل په 62 بالونو باندې 113 رنزونه چې 15 چکی او 13 چوکي د په بیټنګ کې شامل دي. شعیب مقصود 13 بال 17، محمد حفیظ 18 بال 23، آصف علی 10 بال 10 اور شعیب ملک 4 بال 10 رنزونه جوړ کړي دي. په 20 اورونو کې د پاکستان ټیم 200 رنزونه جوړ کړي دي. په بالنګ کې د ویسٹ انډیز بیټنګ بالنګ کې سوري د ویسٹ انډیز بالران چې کم دی شیلډن کارټرل چې کم دی 4 اور 33 دا یو ښه بالر دی، دا نه چې خراب بالر دی. دا ټول د ویسٹ انډیز چې کم دی لیجنډ کھلاڑیان دي. ګیبریل 2 اور 21 دام ښه بالر. سلیمان بن دا سپینر بالر 2 اور 37 رنزونه د ورکړي دي، غریب دی، ډیر زیات ډبول دی. ډي جی براو 4 اور 41 یو وکټ اچتلی دا. اشلی نرس دام سپینر بالر 2 اور 21 یو وکټ. پولارد 2 اور 14 یو وکټ اچتلی دا. او ډیو محمد چې کم دی 4 اور 29 یو وکټه دوه مشتلی ده. د ویسٹ انډیز ټیم څخه کمزورې ټیم نه دی، ښه ټیم دی. بالنګ لاین اپ وګورئ، دا په خپل وخت کې د ویسٹ انډیز ټاپ کھلاڑیانو. جی خو بیا د ویسٹ انډیز بیټنګ وګورئ نو ویسٹ انډیز ورپسې په 20 اورونو کې 151 رنزونه کړي دي. کریس ګیل پکې هم دی، ډواین سمیت او کریس ګیل. دا سمیت چې کوم دی دا یو ډیر زبردست بیټسمن او د اوپنر 20 بال 3 رنزونه جوړ کړي، ډیر کم سټرایک ریټ سره بیټنګ کړي. په 20 بال ویل 3 رنزونه جوړ کړي دي. کریس ګیل 6 بال 5، لینډل سیمنز په لومړني بال آوټ شوی دی. چاډویک والټن 30 بال 42 دا ښه بیټسمنان دي، دا د ویسٹ انډیز لیجنډ کھلاڑیان دي. ویلیام پرکینز د دومره خاص د کیریئر ما نه دی کټلی، 26 بال 30 رنزونه دم جوړ کړي دي. ډي جی براو ډواین براو چې کوم دی ډي جی براو دغه لاست کالم آی پی ایل کړی دی، خو زبردست ټیک ټاک آلراؤنډر دی. دا 21 بال 30 رنزونه جوړ کړي دي. اشلی نر 17 بال 25 او ډیو محمد 2 بال 1 رن جوړ کړي دي. کچره موږ د پاکستان بالنګ ورپسې وګورو نو پاکستان طرف سہیل تنویر 4 اور 24 2 وکټ خپل بالنګ کړي دي. رومان رئیس 3 اور 4 3 وکټ زبردست بالنګ رومان رئیس. سہیل خان 3 اور 34 د ډبېدلې وکټ یوم نه رښتلې. اماد وسیم 4 اور 31 وکټ یوم نه. وهاب ریاض 3 اور 26 وکټ یوم نه. عامر یامین 3 اور 23 2 وکټ. ټول نه بالنګ چې کم دی رومان رئیس کړي دی. میچ چې کم بیسټ پرفارمر دی رومان رئیس په بالنګ کې او په بیټنګ کې کامران اکمل چې سلیزه وخلې ده. نو دا مکمل سکور کارډ د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.